دین مخی جمعه کې تاسو وړاندې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج واقعه مختصرا ویلې وه. نبی علیه الصلاۃ والسلام د دین د خاطر ډېر تکلیفونه برداشت کړل. د مکی د مشرکان او هغه بد ردي هغه غلطي ویناګانې دا وایي هغه تکلیفونه او د طائف واقعه او د طائف د خلقو هغه بد سلوک هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام برداشت کړو. نو داغي نعمت الله جل جلاله داغي سختي او صله او بدله الله جل جلاله رسول الله مبارک تور کړه. نو د معراج واقعه دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو لویه معجزه ده، ځکه چې دا د عقل نه خلاف ده او د عقل نه بالاتر ده. علماء لیکلي دي نبی علیه الصلاۃ والسلام لړو د خپل بسترې نه جبرئیل علیه السلام پاسولو او دا التن روان شو د مسجد حرام نه بیت المقدس تلاړو. الته د انبیاء امامت وشو او د هر یو پیغمبر بیان وشو. هغه ځای کې هر یو پیغمبر د الله حمد او ثنا وویل او دا غینه بعد رسول الله مبارک اسمانونو تلاړو. په اسمانونو کې د انبیاء سره ملاقات وشو، د الله جل جلاله سره ملاقات وشو، د الله جل جلاله سره خبرې اترې وشوې، د جهنم او د جنت سیرونه وشو او په لاره باندې چې تلل نو د مختلفو خلقو سره ملاقات وشو، د مختلفو خلقو لیدل او ناشنا عجایبات ولیدل او دا هر څه په څومره وخت کې وشو. نو چې پیغمبر علیه السلام د کومې بسترې نه تلو واپس چې راغی هغه بستره اکه شانتې ګرمه وه، هغه رنګې ګرمه وه او چې کوم زنجیر رسول الله مبارک راغورځولو دروازه یې کلاو کړې وه مخکې زمانه کې هغه بل شان زنجیر ووته هغه اکه شانته ډکېدو. نو دا په دومره لږ وخت کې شوې ده. دا د عقل نه خلاف دي. عقل خدا نه وایي، عقل وایي چې د بیت المقدس ته څومره سفر دی د مسجد حرام نه او بیا د هلته نه اسمانونو ته څومره سفر او څومره مزل دی او بیا دا دومره ډېر کارونه او د الله سره ملاقات او اسمانونو ته او جنت او دوزخ ته تلل دا هر څه لیدل دا په دومره وخت لږ دي. دا د عقل نه خلاف دي. نو معجزه وایي دي دا چې هغه د عقل نه خلاف دي چې ستا عقل هغه نه مني. نو دارنګې د پیغمبر علیه السلام معجزات نورم ډېرو. نو دا د پیغمبر علیه السلام یو لویه معجزه وه. پیغمبر علیه السلام د الله جل جلاله سره ملاقات وشو. په اسمان کې الله جل جلاله 50 منځونه په تحفه کې ورکړل وته. د حضرت موسی علیه السلام سره ملاقات وشو، دا منځونه ډېر زیات دي او بار بار نبی علیه السلام دی راځي اکه 50 منځونه 50 ته راورسېدل. الله جل جلاله فرمایي منځونه 50 دي خو لیکن ثواب بدل د 50 درکوم. ما مخکې 50 په تاسو مقرر کړو، اوس اگر چې پاتې 15 شول خو لیکن ثواب هغه به د 50 ملاویږي. نو ګویا چې یو منځ دی وکړو بیا لسو منځونو ثواب درته ملاویږي. او دا رنګي د سورې بقرې اخیری آیتونه دا الله جل جلاله نبی علیه السلام ته په تحفه کې ورکړل. نو په دې کې په دې امت باندې یو قسم له انسانتیا ده، ځکه د مخکینو امتونو او قومونو احکامات په نسبت د دې امت باندې ډېر زیات ګرانو. هغوی چې بچا د شپې ګناه وکړه هغه به د هغوی په دروازه باندې سحر لیکلې وه. اوس که یو سړی ګناه وکړي نو د هغه ګناه پټه ده، الله جل جلاله په هغه باندې پرده اچولې ده، هغه ته پته ده او الله ته پته ده، نور خلک چې الله نه خبروي. نو دا په دې امت یو بله اساني شوه. توبه وباسه، توبه دا وفقتلوا انفسکم، خپل ځان ووجه مړ که دا ستا توبه ده. اوس مونږ توبه وباسو، بنده د الله سره پټ په پټه باندې خپل رات و نیاز وکړي، د خپلو ګناهونو نه توبه وباسي. انو دا په دې امت باندې اسانتیا شوه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نو دا یو بل تحفه الله جل جلاله چې دینو دی امت ته ورکړه. الله جل جلاله پیغمبر علیه السلام ته فرمایل یو لقب تعالی درکوم، تا ته یو لقب درکوم، خپل نوم خو د رسول الله مبارک محمد او احمد دی
صفاتونه د نبی علیه السلام ډیر دي، صفی الله، نبی الله، او دا ټول د نبی علیه السلام رسول الله دا صفاتونه دي. خو لیکن الله فرمایل تعالی یو لقب درکوم، څه لقب درکم؟ هغه لقب نبی علیه السلام د خپل ځان لپاره غوړه، هغه د عاجزۍ کو، هغه څه دی؟ عبده ورسوله، زه د الله جل جلاله بنده یم. بس دا یو انتهایی عاجزانه لقب دی. دا د پیغمبر علیه السلام یو لقب او صفت وګرځیده. پیغمبر علیه السلام د الله بنده دی. سبحان الذي اسرى بعبده، پاکی د هغه ذات لره چې اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام، د شپې په حصه کې خپل بنده بوتلو. التم تعبیر په عبده باندې شوی دی. او عبد هغه ویل کېږي ستا جسد او روح دواړه. نو بعض خلک وایي چې پیغمبر علیه السلام معراج ته تللی دی، خو لیکن دا په خوب کې تللی دی. نو دا په خوب کې نه دی تللی. نو قرآن د دې آیت کریمه نه معلومیږي چې د دې څه باندې تللی. لکه عبد چا ته وایي؟ چې عبد هغې ته وایي چې هغه روح او جسد دواړه وي. او اسراوی د شپې بوتلو ته لیلن، نو په دې کې دا تنوین د پاره د تنکیر دی، یعنې په ډېر لږ وخت کې د شپې په ډېره لږه حصه کې الله جل جلاله خپل پیغمبر بوتلو د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته، بیت المقدس ته، او د التر اسمان ته لاړو. بیا د اسمانونو ذکر په دې آیت کریمه کې نه دی راغلی، او د بیت المقدس او د مسجد حرام ذکر پکې راغلی دی. اشاره د دې طرف ته چې قبلي بستا دوی، یو قبلستا بیت المقدس ته، او بل قبلستا هغه چې دی خانه کعبه او بیت الله شریف دی. دې ته پکې اشاره شوه. او دا د پیغمبر علیه السلام یو معجزه شوه. منځونه الله جل جلاله ورکړل. پیغمبر علیه السلام د مختلفو انبیاء کرام سره ملاقات په اسمان کې وشو. د حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو. ابراهیم علیه السلام فرمایل رسول الله مبارک ته خپل امت ته ووایه د جنت ځمکه ډېره زیاته زرخیزه ده، د جنت ځمکه ډېره زیاته زرخیزه ده، خو لیکن دا یو هموار او صفا میدان دی. په دې کې به ځان ته په خپله باندې کرونده کړي. نو ستاسو په دنیا کې سبحان الله، الحمدلله، د الله ذکر او اذکار کول دا په جنت کې ونې لګي. هلته خپل ځان ته جنت او باغ جوړ کړه. دارنګې د نورو انبیاء کرامو سره ملاقات وشو. پیغمبر علیه السلام واپس راغی. ام هانی رضی الله عنها ته وایي چې دارنګې چل شوی و، زه خو بېګا تللی وم اسمانونو ته، الله جل جلاله هلته غوښتی وم هغه ته وایي چې ښه، وایي دا خبرې ګورې خلکو ته مه کوه. پیغمبر علیه السلام ته وایي دا خبرې ګورې خلکو ته مه کوه، هسې د مکې خلک تا پسې پروپیګنډې کوي، خنداګانې در پسې کوي. اوس که ته ورته ووایې چې زه به دومره لږ وخت کې د شپې په لږه حصه کې تللی وم اسمانونو ته او بیت المقدس ته، نو خنداګانې به در پسې شروع کړي. پیغمبر علیه السلام وخندل، وایي دا به ولې نه بیانوم خلکو ته؟ دا خو الله یو احسان په ما باندې وکړو، دا خو زما یو معجزه ده او زما د نبوت او د پیغمبرۍ یو دلیل دی. زه به خلکو ته وام ولې نه، زه به ضرور خلکو ته بیانوم. ده پیغمبر علیه السلام په لاره باندې روان و. ابو جهل د ټولو نه اول په لاره مخې باندې ورغی. ابو جهل مخه باندې ورغی، پیغمبر علیه السلام باندې لومړی شو او څه وایي ورته؟ یو قسم له خندا یې کوله ورپسې، څنګه چل دی؟ څه نوې واقعه خو بیا نه ده شوې، څه ناشنا څیز خو بیا نه ده لیدلی، او بیا خو څه ناشنا کار نه ده شوی. رسول الله مبارک وفرمایل ولې نه؟ بېګا د شپې په دومره وخت کې الله جل جلاله بوتلی یم بیت المقدس ته، او د هلته نه اسمانونو ته تللی یم، او جنت او د دوزخ تیرونه مې کړي دي، او دا هر څه مې لیدلي دي. ابو جهل ډېر لوی حرامي. دیو ته به جواب کې څه وایي؟ دا خبره خو ته اوس وایې ما ته، دا به د خلکو مخکې ووایې بیا. دا کومه خبره چې ته ما ته کې چې دا اسمانونو ته ختلی وم او بیت المقدس ته تللی وم، نو دا خبره د خلکو وړاندې وکړي بیا. پیغمبر علیه السلام یو قسم له قایل کو چې دا خبره خو ناشنا ده، د شپې په دومره لږ وخت کې په لږه غوندې حصه کې دومره لوی سفر تا څنګه کړی دی؟ نو اصل یو قسم له خندا یې جوړوله او خلک خپل ځان طرف ته کول، پیغمبر علیه السلام یې ښکته کولو. نو څه وایي ورته؟ دا خبره به د خلکو مخکې ووایي. پیغمبر علیه السلام وفرمایل او د خلکو وړاندې به هم ووایم. وایي ټیک ده. دا ولګېده، ابو جهل ټول د مکې خلک راغونډ کړل. خلکو ته وایي راشئ که نه، نن خو دا پیغمبر ناشنا خبرې کوي، نن خو محمد بله کیسه شروع کړې ده او وایي چې دلته تللی وم او دلته تللی وم. ایا تاسو منئ چې دی په دومره لږ وخت کې اسمان ته لاړو، بیت المقدس ته لاړو؟ بیت المقدس ته خو د څومره سفر دی دلته نه، او بیا اسمانونو ته دی څنګه وخته؟ انو خلکو مې چې او دا خو ناشنا خبره ده، په دومره لږ وخت کې ته څنګه چې دی نو دلته نه آلته لاړې او د آلته نه بیا اسمانونو ته لاړې.
خلک پکې ولګېدل، اعتراضونه یې شروع کړل او څه وایي پیغمبر علیه السلام ته خانو چې کله دلته نه ته بیت المقدس ته لاړې، د بیت المقدس د جومات دروازې سووي، د بیت المقدس د جومات دروازې سووي او په هغې کې څومره ستنې وي. مثال په طور باندې چې یو سړي ته وایي فلانکي جومات ته کتلی وي، هغې کې دننه څومره پکې لګېدلي او پیلرې پکې څومره وي او دروازې یې څومره وي او دې طرف ته پکې څه او دې طرف ته پکې څه. نو اکثر خلک یو ځای ته لاړ شي خو لیکن دې ته خیال نه چې هلته پکې وشماري او دارنګي هغه ځای کې پیلرې وشماري او دروازې وشماري او دې ته وګوري چې دې خوا پکې څه دي او دې خوا پکې څه دي. د پیغمبر علیه السلام په دغه وخت کې لږ پریشان شو، ځکه د هغې علم ورته ونه، پیغمبر علیه السلام ته علم د هغې ونه. بهرحال الله جل جلاله د بیت المقدس نقشه راواغسته، غونډه مخامخ یې ورته د یو غر د پاسه کېښوده. پیغمبر علیه السلام باندې دوی اعتراض کوي، دوی تپوس کوي د بیت المقدس څومره دروازې دي. هغه پیغمبر علیه السلام مخامخ ګوري ورته دومره دروازې دي، څومره پکې پیلرې دي، دومره پکې پیلرې دي او دې طرف ته پکې څه دي، دې طرف ته پکې دا دي او دې طرف ته څه دي، دې طرف ته پکې دا دي. هغه اعتراضونه یې ختم شول. بیا څه وایي یا بیت المقدس ته خو زمونږ څه قافلې هم تللي وي، آیا تا هغوی په لاره باندې لیدلي وي؟ نو پیغمبر علیه السلام فرمایل او دوه قافلې د مکې په لاره باندې ما لیدلي دي. یوه قافله هغه وه چې د هغوی چې کوم یو اوښو یو او کوم مخکې روانو هغه باندې دوه باره پراته وي د پاسه او دارنګې هغه خړو د رنګ نه او بله دا ده چې هغې قافلې والونه یو اوښ روک شوی و په لاره باندې او هغې پسې ګرځېدل، هغه خپل اوښې بیا وموندو. نو لهذا قافله په لاره باندې ده چې کله راورسي نو تاسې ترې تپوس وکئ، نو زما خبره او د هغې خبره به رښتیا وي. او دویمه قافله هغه وه چې زما براق د هغې په خوا کې تېر شو، نو هغه اوښ ویرېږي پکې یو، د دې یرې نه راپرېوته خو یې ماته شوه. هر کله چې قافلې واپس رالي مکې ته راورسېدې، دې خلکو ته نه تپوس وکړو څه ناشنا واقعات خو په لاره نه وو شوي در سره، دا هم وه هغه یو قافلې والا هغه یو قافله کې په یو اوښ د پاسه اوبه پرتې وي. پیغمبر علیه السلام فرمایل هغه یو نه ما اوبه م راواغستې ومسکلې دي، هغه اوبه ترې ما وسکلې. چې کله قافلې دواړه رالي مکې ته نو دې خلکو ته نه تپوس وکړو د مکې په لاره په تاسو سره ناشنا واقعات خو نه وو راغلي. نو دوی ورته وایي یاره راغلي یو ځای کې زمونږ نه اوښ ورک شوی و فلانکي ځای کې، بیا مونږ وموندو او بل ځای کې زمونږ اوښ ویرېدو او وغورځېدو په لاره باندې خپه یې ماته شوه او د فلانکي ته اوبه وي هغه اوبه لا پرتې وي لا بیا هغه اوبه نه دي چاسکلې وي تېنه. د دې هر څه نه باوجود چې پته ورته ولګېده، کوم اعتراضونه کړي وو هغه اعتراضات او شبهات ختم شو. د هغې نه بعد پیغمبر علیه السلام ته څه وایي دا ستا سحر دی او دا ستا جادو دی، دا ستا سحر دی او دا ستا جادو دی او دا ستا نبوت او پیغمبري نه ده. محترمو مکي مشرکان هغه وو چې هغه ډېر زیات حسدرم وو، انتهایي حسد کوونکي وو، په هر قدم به د نبي علیه السلام سره بغض او غداوت کولو او دشمني کوله، په هر قدم د نبي علیه السلام هغوی مخالفت کړی دی. محترمو دا ډېر ګران وخت دی، دا خو صرف په دې خوله باندې ویل آسان دي خو لیکن دا هغه وخت کې ګران دي چې یو سړی او د هغه سوچ د هغه عقیده نظریه یو وي او ستا مقابل خلک ټول قوم ولاړ دی او هغه بلکل بدل دي. په هغه وخت کې د خپل قوم قایله کول، دوی په یو طرف ته راوستل او خپله خبره د دوی زړه ته ذهن ته ور اچول او دوی ځان ته رابدل. محترمو دا ډېر زیات ګران کار دی، ډېر مشکل کار دی. ځکه یو سړی به یو ورځ خبره وکړي څوک به ونه مني، بله ورځ به وکړي. اوس زمانه کې یو سړی چاته خبره وکړي نو صرف دومره ده چې وبه نه مني، په ظاهره باندې به ومني ورته به وایي ټیک ده خو لیکن دا عمل به پرې نه وکړي. او هغه د مکې مشرکان هغه چې په ظاهره صراحتا پیغمبر علیه السلام ته وایي ته دا یې مونږ ته مه وایه، تی مونږ ته مه وایه. پیغمبر یې لږې راته شوي مختلف قسمه جوابونه په مخ باندې ورته ورکوي. محترمو دا ډېر مشکل کار و، ډېر زیات مشکل کار و. د دې دومره مشکلاتو باوجود نبي علیه السلام محنت او خوارۍ کړي دي او دا دین محترمو تر ما او تا پورې رارسېدلی دی. او د دین خدمت محترمو دا ذمهداري ده، دا د ثواب کار چرته هم نه دی. یو سړی وایي یاره دنیا به ګټم ځان ته، د دین خدمت به کوم خو که موقع راته میلاو شوه، دا ستا غلطفهمي ده او دا هسې په خوشفهمۍ کې مبتلا یې. د قیامت په ورځ د محترمو الله جل جلاله تپوس کوي. صحابه زمونږ ستاسو غوندې خلکو قربانۍ یې محترمو ورکړي دي. پیغمبر علیه السلام خپل ځان، خپل مال، خپل کورونه قربان کړي دي، خپل بچي قربان کړي دي. هغه دین مکلف هغوی هم وو، د هغه دین مکلف مونږ هم یو.
مونږ وتا ځان ته نن سبا اسانتیا ځکه پیدا کړې چې دنیا موږ ته راغلې ده زمونږ دنیا سره او پیسو سره لږ ډېر زیات محبت دی نو بیا سوام دا خو د کار شو نو سمې تبلیغیانو پسې تړلي دي سمې عالمانو پسې تړلي دي او خپل ځان پسې نشي تړلي دي ځان له هیڅ هم لري پرېښودي ځان ته مې صرف درا پرېښودي دي چې دی خو په دې منبر باندې کېناستو کمه یوه غلطه خبره مې د خولې نه راوځي چې دی راونیسم دې خلکو ته یې مخامخ کړم چې وګوره که نه دی خو خلکو ته مې منبر دا وایي دلته دا کوي کوم غلط کار به د رانیسم محترمو د هر کله چې د یو قوم محل دا شو چې هغه د خپل مذهبي مشر پسې په دغه طریقه باندې ولګېده او د هغه په غلطو ته کېناستو هغه قوم ته الله چرته هدایت نه ورنصیب کوي فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا هغه قوم به ګمراه وي او ګمراه به د دنیا نه محترم وي په ظاهره محترم د خلکو په ایمان به د وکشي بس بهرحال او اخیره زمانه ده پیغمبر علیه السلام فرمایي مسلمانان به داسې شي په اخیره زمانه کې د دوی ایمان به داسې وي په نوم باندې او دا به داسې وي لکه بوسه او دوی ته به د الله جل جلاله هېڅ حاجت او ضرورت نه وي محترمو نن سبا محترم که مونږ تاسو وګورو زمونږ د ایمان معیار کم دی اخیر لکه اخیر مونږ کې ایمان کم دی په کومه درجه مونږ ځان ته مسلمانان وایو قول وو یو څه محترم او قول بل څه په دې وجه باندې محترمو د مونږ د قوم د تباهۍ غټه ذریعه دا ده اول په خبره باندې ځان نه پوهه کوو اول په خبره باندې ځان نه پوهه کوو خبرې ته اهمیت نه ورکوو او په خبره باندې کله پوهه شو نو بیا مو هم ذهن هغه دشمنۍ او د حسد نه ډک دی نو ښځه به د خبره منم او دا خبره ده کړې ده فلاني کیم داسې کړې چې دی وایي بیا خو یې اړو منم نه خبرې دې پیسې ته واورېدي نو ځان ته خو مې جواز د نه منلو وکتو ولکن محترمو زما په وجه باندې الله جل جلاله چې چا دین ته راوستل هغه م رانه لاړل ځکه دا د یهود یو لوی سازش دی په دې دور کې هغه وایي ته ولګه ته عالم بدنام که بس ته عالم څه وکړه بدنام که ولې دین خلک د چا نه زده کوي د عالم نه زده کوي مذهبي مشر عالم دی دته خلک کیني قرآن ده نه زده کوي په جومات کې مونځ ده پسې کوي او اعتماد او اعتبار یې په ده باندې دی نو په دین کې مسله ورته راغله نو ده نه به تپوس کوي نو دا عالم بدنام کا نو بدنام یو شو خو د یو په وجه باندې خو مونږ ټول په یو ډنګ باندې وهو بیا نو چې عالم بدنام کړي خلک وایي دا عالم خو داسې دی او دا فلانکي پکې داسې دی او دا پکې دې پارټۍ سره شو دې پکې دې سره شو د خلکو هغه اعتبار یې پاسولو او دا زمونږ په ذهن کې چا راواچوله محترمو د خپل عقل نه خو مونږ چې ته کار وانهغوښتو د هغه یهودو سوچ دی زما دې ذهن ته راکوز کړو بس زم بیا پټ کلیګلي یم دا خو پکې فلانکي عالم دی دا پکې فلانکي عالم دی په خپله هم پسې نه پوهېږم د هغه خبره هم نه اورم او د خلکو هم د هغه باندې غلط ګماني پیدا کړم خلک د هغه خبره نه اوري نه کیني ورته خلک د هغه خبره نه اوري نه کیني ورته خلک وایي دی خو دې قبیلې ته دی حالانکه هغې غریب هېڅ نه یې کړي او که چېرته وکړل بالفرض نه انسان نه غلطي کېږي که نه کېږي دي یو ملائک دي چې هغه معصوم دي هغه د سره ګناه طاقت ته کې الله نه دی ښودی یو انبیا دي چې الله بچ ساتلي دي باقي علما دي د دې زمانې دي نو د دې زمانه کې چې دې خلکو سره اوسېږي ګناه دې نه کېږي څه به کېږي وایي زمونږ ستاسو نه ګناهونه نه کېږي نو عالم او محترم ګناه کېږي خو بل کې هغه کې به فرق وي ضرور هغه دا دی چې هغه ته به د خپلې ګناه احساس کېږي ما ته به د خپل ګناه احساس نه کېږي هغه ته الله پوهه ورکړې ده ما ته به ښودنه کوي ته به د هغه نه زده کړه کوم چې غلطو کوتاهو کمزورو ته ورته ګورم د هېڅ چا نه زده کړه نشي کولی بیا نو محترمو په دې وجه باندې د خپلې خولې له غوندې رانغاړل غواړي د علماو نه سړی بعضې وخت کې خفه شي زما استاد محترم د دې زمانې یو لوی شیخ کوم علم چې الله ورکړی د هغې علم ماته دی چې کوم مرتبه الله ورکړې ده د هغې علم ماته دی په دې وخت کې زه ووایم چې 3000 علماو ته 3000 طالبانو ته د احادیث مبارکه او درس کوي هغه په دې زمانه کې یو شیخ ادریس صاحب دی یو شیخ محمد ادریس صاحب دی کم د کومې درجې علم الله ورکړی دی حیران یم ورته کم برکت او قبولیت الله ورکړی دی په یک وخت په دور حدیث کې په دارالعلوم حقانی کې 1400 طالبانو ته د حدیث درس کوي د بخاری د مسلم د ترمذی درس کوي په دارالعلوم نعمانی کې 400 کې خپل مدرسه ده په هغه ځای کې درس کوي 1400 طالبانو ته او د خپلې نه وړاو چې خبره نه ده وتې هغه خلکو راټینګ کړې ده د داسې ووي د داسې ووي د داسې ووي الله اکبر ته محترم حیران پاتې شي په دې وجه باندې محترم دومره لوی علما هر کله چې زمونږ ستاسو حل دا چې ورپسې ولګېدو او دا خلک مو راټینګ کړل زمونږ د هدایت لاره به اخیر دا زمونږ د ګمراهۍ غټ سبب دی لویه وجه ده په دې وجه باندې محترم الله جل جلاله د دې نه محرومه کړي الله جل جلاله زمونږ تاسو ټول د علماو د قدرۍ نه وساتي
الله جل جلاله دې موږ تاسو ټول د خپل دین خادمان جوړ کړي. محترم الله نه بغواړو دا په قبولیت ته په قابلیت په دنیا باندې نه ده. الله ته کوم خلک محبوب دي چې کوم الله قبول کړي خپل ځان ته، هغه یو تک تور د رنګ ولې نه دی. د حضرت بلال مقام ته وګوره کنه، ولې هغه سره پیسې ولې خیستو کوم مقام الله جل جلاله ورکړي دی. ابو لهب خیستو د پیغمبر علیه السلام ترو لهب وته ځکه وایي چې د مخ نه راخته دومره خیس الله ورکړو ته چلی شو هغه جهنم فشار جوړ شو. په دې باندې محترمو دین دا الله جل جلاله ته محبوب دی. کوم خلک دین پر دی هغه الله د محبوب دی، سپک به وته چرته نه ګورو دا وی به قدر کو. محترمو چې کوم خلک قربانای وکي دین ما او تا تر رسولو د دین د ذکر د پاره هغه خپل سوچ فکر خپل خوب قربان ک پیسې نه ګټي دین تناسته اخر دا خبره منولې نبی په وجه باندې هغه په بدر د ولي وان بیا زما استاد مې فارغ کړی دا فرض کفایي علم شو ځکه چې هغه علم حاصل کړ زما غاړه اخلاص شو. هغه چې کله بدون قربانو علم او په ما ته خې دې د کوم نه غریب بچته دي چې زما استاد هغه باندې غلط ګماني پیدا شو. زور نه خبره اوریدو ته نکینم دای غریب باخر څه حال وي او یا الله دنیا نه ګټم خلک دنیا نه راته دما دې خبرم نه اوري. نو محترم دا کار بشر کم نکو، د علماء قدر بکو، دا هوی د خبرو قدر بکو. الله جل جلاله به دین را نصیب کوي. الله به زما بچو تم دین را نصیب کوي او زما په اولاد کی او په نسل کې به الله جل جلاله دین فرای او کدا چې نو محترمو مرتد په دنیا نه لاړ شي. الله جل جلاله موږ تاسو ټول ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. سبا خیر ان شاء الله العزیز اجتماع ده تذکریا کی او سبا اتبدی به شروع کیږي بل ورځ اتبدی به ختمیږي. دا سړي اشګنټې شوي. محترمو ار یو شي تبونګو تاسو ګورو دنیا خړې وخت ولا ورکړي دي. دا سړي اشګنټې په دین تورکو په دې بنیاد چې زما اصلاح وشي، په دې بنیاد چې زه خیر خبري واورم خپل بچو ته خپل ځان ته او د خپل ځان د خیر خوایي په نیت باندې محترم ټول مونږ تاسو لاړ شو. په دې بنیاد نه چې ثواب کار د محترم خلاص مې درته بعض اشیاء د ثواب نه دي دې ته بدل ثواب ثوامولې چې یو سړی یو څه باندې محترم مونږ تاسو ته خپت د قران نه خبرې یو د حدیث نه خبرې یو علم راته نشته علم راته شتم ناس د کوم نه شتم نه راته او غټ مثبت راځي دار چې د کوم یو هم نه. ولهدا محترم مونږ تاسو کوشش وکړو په ذمہ داری په بنیاد باندې ټول چې دینو لار شو التا زمان ان شاء الله عزم نه اراده نه دا تاسو ټول ان شاء الله العزیز عزم کوي. الله جل جلاله مونږ تاسو ټول تر عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.